السلام علیکم عزتمنو امید لرم چې روغ جوړ به وئ عزتمنو تاسو سره یو ډېر د غم او د درد نه ډکه چې په چکردره کې یو 2 کلنې ماشومې سره جنسي زیاتې شوې ده او بیا یې د هغې نه بعد وجلې شوې ده چې د دغې ماشومې نوم خریم شاه دی. دا ماشومه تر د 5 ورځو پورې لاپته وه، څه پته یې نه لګېدله. 5 ورځې بعد د دغې لاش پیدا شو. د دغې ماشومې ټسټونه هر څه وشول، نو دې سره اول جنسي زیاتې شوې، د هغې نه بعد یې بیا یې قتل کړی. خریم شاه د مور وینا ده چې دا ما ځان سره دغه کلي ته کویدن ته راوستې وه چې دا بیا د ما نه ورکه شوله. پلار بیا په تاڼه کې کاغذونه جمع کړل. هغه پکې ولیکل چې د ما نه، یعنې دلته کې زه دې کلي ته کویدن دپاره راغلی وم او دلته کې زما 2 کلنه خریم شاه لور بېدرکه شوې ده چې پولیسو په چکردره کې دغه په غره کې د دغې ماشومې لاش بیا پیدا کړی دی. دغه ماشومه یې ډېره زیاته سخته بېدردۍ سره قتل کړې ده. د شک په بنیاد باندې دغه جینۍ په الزام کې 12 کسان ګرفتار شوي چې اوس پرې تفتیش شروع دی. د وړې ماشومې خریم شاه د مړي نه پس بیا خلکو احتجاج کړی د چکردرې په بازار کې. په دغه احتجاج کې ویلي شوي دي چې په 3 ورځو کې دې ننه دغه د قاتلان دې ګرفتار کړي شي. که ونه نیول شو نو موږ به بیا د اسلام آباد طرف ته جلوس وباسو او احتجاج به وکړو. په احتجاج کې دا هم ویلي شوي دي، په احتجاج کې دغه ویلي شوي دي چې یو وکیل به هم د داسې قاتل وکالت نه کوي. د قاتلانو د سزا دپاره به موږ آخري کته پورې تر هغې پورې به ورسره جنګېږو چې تر څو پورې دا ته پانسۍ سختي ته نه وي رسېدلي. پولیس ویلي چې اوس مهال 12 کسان د شک په بنیاد باندې ګرفتار شوي دي. زر به اصلي قاتلانو ته به هم ورسېږو. ډېرو خلکو دې سره غمرازي شریکه کړې. موږ ټول وایو چې دې سره ډېر بد شوي دي. عزتمنو موږ بیا هم وایو چې داسې قاتلانو ته د ډېره سخته سزا ورکړل شي، ځکه چې په دې میاشت کې دا دویمه واقعه ده چې کېږي. د دې نه مخکې په چارسده کې د 2.5 کلنې جینۍ سره دغه شانتې غلط کار شوی او بیا یې د هغې نه بعد قتل کړی و چې تر اوسه پورې د هغه قاتل ته سزا نه ده ورکړل شوې. نو ځکه سړی هم دغه شانتې غلط کارونه کېږي. که یو څو قاتلانو ته دغه شانتې سزا ورکړل شي نو بیا به څوک دغه شانتې غلط کار نه کوي. افسوس چې دلته د سړیان پانسۍ قانون نشته دی او هره ورځ دغه شانتې نوي واقعیات مخې ته راځي. الله دې وکړي چې مجرمان دې خپل حد ته ورسېږي، یعنې پانسۍ دې ورکړل شي او نور خلک ترېنه عبرت واخیستل. مننه کوم چې زموږ سره د ویډیو تر اخره پورې وکتله. ویډیو مو خوښه شوې وي حتما زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.